رسول الله مبارک فرمایي چې دغه مرتبه او مقام دا دی چې په یو قبرستان باندې یو عالم تیر شي رب قدیر لم یزل د هغه د وجنا د هغه قبرستان نه څلوېښتو ورځو دپاره عذاب پورته کړي د هغه ځای نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې دا مقام او مرتبه بیا دا چې رب قدیر لم یزل په قران کې بیا فرمایي چې قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون چې محبوب علیہ الصلوۃ والسلام د کائنات کې د دنیا ته وایا چې رب قدیر لم یزل فرمایي چې عالم دین او غیر عالم یو په غیر په انسان دا کله برابر نشي کېدی بلکې د عالم درجه په یو عابد باندې الله په زرو عابدانو باندې د یو عالم درجه چې کوم دا پورته دا یو طرف ته زر عبادت گزار کا بل طرف ته یو عالم دین کا رب قدیر لم یزل مقام مرتبه ډیره ورکړی دا یاد بساتئ د انبیاء نه بعد د دین شریعت او د دین اسلام د ترویج د دې ډیپټي او د دې مخکې اشاعت د پاره د دې د تبلیغ د پاره الله رب العزت جل وعلا علما خو کړی دي علما الله تبارک وتعالى انتخاب فرمایلی دی تا قیامت پورې